پوښتنه به کومه چې دې وخت کې موږ کوم معرکه حق وګټو انډیا له موږ کوم شکست ورکړ د هغې نه پس د فوج مقبولیت د فیلډ مارشل مقبولیت ته څنګه ګورې او کوم لفظي ګولهباري چې د تحریک انصاف لخوا په فوج باندې کیږي دې ته څنګه ګورې آیا دې سره د خپل سیاست ختموي نه سیاست نه دا زموږ د قوم د فوج د ملک د ټول د هر یو شي نقصان زه یم مطلب چې موږ کې خپله ورورولي پکار ده ایمانداري پکار ده او خپل یو داسې کار پکار دی چې موږ یو موټی یو اوازي یو پاکستاني او یو خبرې خو د فیلډ مارشل کردار ته څنګه ګورې چې دې وخت کې په عالمي سطح باندې عالمي سطح خو زموږ فوج د سن 65 نه راواله تر اوسه پورې داسې کارنامې کړي دي چې لکه هر جنګ یا هر یو پروګرام چې راغلی دی نو په هغې کې مطلب دی چې زموږ د فوج کارنامه پراته ده د دې نه چې هغوی په مکه مکرمه باندې چې کوم وخت کې اټیک وشو په هغه کې یو کارنامه پراته ده د اسلامي دغه باندې نو د خپل ملک خو پرېږده بس بیا دا فیلډ مارشل چې راغی چیلنجز ورته ډېر زیات و که نه په دې به څه وایې انشاءالله چې چیلنج خو دا یو امتحان دی په هر سړي به وي په ما هم دی په بل هم دی په فیلډ مارشل نه چې په هر یو شي تېرېږي خو د دې خبره دا ده چې مخکې وروسته موږ د سوچ پکار دی د قوم او د ملک او د بچو خیر مثال دی بس جی صاحب یو پوښتنه کوم لکه مسایل خو دلته ډېر زیات دي جلسې دي جلوسونه دي درنې دي نو دې مسلو ته توجه نه ده پکار به اختلافات دي د پارټۍ دننه نو زه خو یم چې په دې باندې موږ کینو خپل منځ کې خبره وشي د په پارټۍ دننه چې کوم اختلافات دي ته صوبه ترقي ویني د پارټۍ نه زه یم د ملک دپاره د قوم دپاره چې زموږ څه چې کینو او خبره کېږي نو ښه به وي مشوره په اسلام کې هم ښه ده